مخې درته په لاره کې ازغي خواره واره پراته دي، مخې درته په لاره کې د خلکو د طرف نه پروپیګنډې دي، لعن طعن دی، لا یخافون لومة لائم، چرته دغه صف پرې نږدې د لائمینو د ملامت فکر ونه کړي. که څوک هر څه وي د دین شعبې سنبال کا، د دین مورچې سنبال کا، د الله رب العالمین نصرت به تا سره شامل حال وي. مخلوق په ځای باندې خالق رضا کولو فکر وکړه. څوک چې د خالق رضا کولو فکر کوي کفاه الله مهمه، الله رب العالمین ورله کافي او شافي دی. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، او چې څوک مخلوق رضا کوي خیر دی کو الله خفه شي، خلق را پسې ګوته اوچته نه کړي، خلق راته بد رد ونه وایي، نو وکله الله مؤونة الناس. حدیث مبارک کې راځي بیا به الله د مخلوق ته ور وسپاري چې ځه اوس ته پوه شه او دی پوه شه، د خالق نصرت به در سره ملګری نه وي. د دین ټولې شعبې در ستاسو منتظر دي. دیوبند ګلدسته وه، الله رب العالمین الهامي اداره څه قایمه کړې وه چې وتونکي تحریکونه ترېنه ټول الهامي جوړ شوي دي. دعوت او تبلیغ محنت دا الهامي محنت دی، تعلیم او تدریس محنت دا الهامي محنت دی، جمعیت علما محنت دا الهامي محنت دی، عالم کفر مخته دا سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد ویلو محنت دا الهامي محنت دی. د دین ټولې شعبې الله رب العالمین د هغې سیرابي د دیوبند د برکته نصیب کړې ده. یوه مورچه درنه خالي پاتې نه شي، یو ګلشن درنه مړاوي نه شي چې د دین کومې شعبې دي هرې شعبې ته د هغې د ضرورت په وخت کې ملا تړلې او سر تړلې ورته ودرېږه. د الله رب العالمین نصرت به در سره شامل حال وي.